دا یو عامه مسله واورئ چونکې روژې میاشت دی او څه خلک داسې وي چې یا یې بستري کړي یا احتلام ورشوی وي نو دی چې راپورته شي نو هلته روژې باندې دا ټایم کم وي نو هغوی دپاره دا مسله په غور سره واورئ. هغه دې داسې کوي چونکې غسلو کې 3 فرض دي: خوله کنګالول او پوزه پرې مینځل او په ټول بدن باندې اوبه اچول. نو چونکې ټایم کمی نو دی له جهته د خوله کنګالوي غرغره دې هم کوي سنت دی او بیا ورسره پوزه دې هم پرې مینځي او دس ته کوي ښه طریقه دا دی او بیا د ډوډۍ ته کینی روژه دې بندوي او بیا هغې نه بعد دی چې روژه بند کی بیا د غسل په آرام سره کوي. دا یو مسله. یو بله مسله، یو سړی راپورته شو روژه یې احتلام ورته شوی دی نو هغه دپاره طریقه کار دا دی چې خوله دې هم ومینځي او پوزه دې هم پرې ومینځي خو دومره اوبه به نه اوچتوي چې بره ترې لاړې شي او بیا به غسل وکړي. غرغره چې پاته شو غرغره سنت دی، که ماښام کې وریاده شي نو ښه خبر دی غرغره دې وکړي او که وریاده نه شي نو چونکې غسل شوي دي د دې ضرورت نشته دی. ویډیو در سره شیر کړئ چې نورو مسلمانو ته دا اهمه مسله ورسیږي. یو مسلمان له غسلو نه پاک شي ته او ما ته به ثواب میلاویږي. وما علینا الا البلاغ.